بسم الله الرحمن الرحیم. اچھا مفتی صاحب یو اهمه مسله وړاندې د تجارت د کاروبار د بزنس په حواله سره ځنې خلک عادي چې مل ورته چې سیټي بیټي نو ستای نه کاری کو نه باري دې خلک د پورا د شریعت څخه حکم دی دا شکو کا بات کو ځنې خلک اغا دي چې ورواتلی دي راوته نه کسي خلی کشکول کوي جایز ناجایز حلال حرام تنه کسي اغه پورا د شریعت څخه حکم دی ځنې بیا هغه نیک دی الله ولا خلق هشته دی پالا ګرون دي چې کاروبار کوي بزنس کوي خو آی د شریعت پر اړوي کې کوي د شریعت په لامن کې کوي شریعت حدود نه کراس کوي جایز کاروبار کوي د هغه د پورا شریعت خپل احکام بیان کړي دي هغه د پورا شریعت سویلي دي اسلام سویلي دي نو مفتی صاحب نه دغه درې قسمه خلک په حواله سره دا گزارش دی چې ته په دا داسې مناسبه رشنوي وچوي امیش دا اومیون انپړ چې کیمی دا لشکي په دې خبره ځون پوي کی بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب الله دا په د مجلس برکات چوي الله د تو ته جزای خیر درکړي. دا سوال واقعتا اهم دی چې مشته په دې دنیا باندې خپل ژوندۍ څنګه تیرول پوښار دي. اسلام مشته څه یی چې ته خپل ژوندۍ څنګه تیر کا. آیا اسلام مشته دایي چې تکشینا که اسلام مشته دایي چې نه ته فل لګیا اوسه او که اسلام مشته دایي چې ته په دغه رنګ درمیانه چلیږه نو الله پاک ته علمونه ته چې زې خیر ورکړي دې فرمایي چې الله جل شانه چې کله د مزکه پیدا کړه انسان یې دغه ترولو جو د الله پاک د دغه تخلیق نه مقصد دا و چې دا سلسله جاری وي دا راونه وي نو لہذا الله پاک دا نظام د اسباب سره جوړاو کو نو د اسباب انکار کول دا ټیک خبره نه ده او په اسباب شی غلو کول دا هم ټیک خبره نه ده نو لہذا د مجد پورا د مود سمین په واقع د درخواست ای په خدمت شي چې موږ د خپل ژوندۍ داسې تیره کی چې د شریعت د منشا مطابق وي او د الله پاک د تخلیق نه چې کوم مقصد و هغه په مقصد په مطابق باندې مشتو تیره کی. مفتی صاحب تو بالکل دا کیسه وکړه چې ځنې خلک داس وي واقعتا چې هغه 100% په ذهن شي دا وی چې د نیو ګټل دا ناجایز عمل دی دا بالکل د 100% په ذهن شي کیم سړی چې په د نیو کې مصروف وي د په داس نظر کسي چې دا د غانا هټ کړی چې اسلام نه ډیر لري علمونه ته د الله پاک جزای خیر ورکړي دی فرمایي چې په قرآن شریف شه په ټول نه غټ اعتراض دا و چې مشرکین وکړ چې پیغمبرانو په باره کې الله پاک فرمایي چې دوی ویل چې ويمشون فی الاسواق چې دا پیغمبرون خو په بزوري نقشه ګرځي نو علمون فرمایي چې دا د پیغمبرونو بیا شیوا وا چې د کاروبار کوو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ژوندۍ باندې چې سړی کله نظر وچوي په تاریخ باندې د خپل کاروبار کړی دی د ابو طالب سره د شام ته تللی دی او چې کله د شام نه ورکوټ شو د حضرت خدیجه کبرا تعالی عنها واقعیا ولې پیښ شو چې دته یې پیسې ورکړي او د ډیره جوتا ګټه کړې و او داسې روایتو شهر سي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نبوت مخشه کراچي سین ته دغه بندرګاه ته د په بیا موقع باندې غلای دی داسې غاه هشتا دی نو مقصد خبره دا دی چې حلول ګټل دا د شریعت د مزاج مطابق دي د شریعت د مزاج سنه خبره دو حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایل چې دا دسترخوانی نه چي دي دا د بزورینا د الله پاک دسترخوانی نه دي نو دسترخوان ته چې کله ترسه تو ملاو شي چې ترسه نه ځن خو دې محروم کو نو لہذا په دغه شی باندې یو ډیر اهم دا سوچ کول مشته پچار دي چې دا د شریعت د مزاج مطابق تای د مزاج مخالف نه دی دا سه فضائل شته دی مولانا اشرف علي تانوي صاحب په ټول نه بهتر د شیخ الحدیث صاحب رحمه الله نه دی حضرت زکریا
شیخ الحدیث صاحب رحمه الله د وی لکه څرنګه چې فضایل اعمال فضایل صدقات لیکلي دي داسې د فضایل تجارت لیکلی دی مو چې کله ولید او مو چې دا خو عجیبه کیسه نه ده دا خو لکه د ونې چې یو طرف کسې بل طرف یې نه کسې دا خو واقعتا په بل طرف شه هشته دی نو مفتی صاحب په تاریخ لیکلی دي چې حضرت عمر تعالی عنہ یو ورته بزرګ ته روای بیا چې کله د په بزرګ شه خلق ولید چې دا ټول خارجه دي دا ډیر پریشان شو هغې ډېرې صحابه ته وفرمیل چې دا ډیره غلطه جمع وشوه چې بزورینه توسې پرې شول او خارجه راغلي دي یو صحابي ورته وفرمیل چې امیر المؤمنین دا خو فتوحات وشول لهذا ضرورت یې نشته ده ورته ویل چې دا جمع بیا رددو دا بیا رددو تاسو خپل کاروباري نه خپل سنبال کړئ داس وخت وروشي چې د توسې سړي و غیر مسلم ته ویلوړ وي او داس وخت وروشي چې د توسې زنانه و غیر مسلم ته ویلوړ وي او ته محتاج وي علامه عبدالحی کتانی رحمه الله یی چې د دا قول چې نقل کوو پانا بعد و فرمایي چې نن وخت غلی دی چې نن موږ غیر مسلم ته محتاج او دوه کې وس خو دوه عملی نشي وي وس خو عملی ویني نو لہذا سړی ته دا کوشش کوي دا د هغه خلک دی پورا چې کوم خلک مذهبي دي علمون دي تبلیغ سره وابسته دي یا اوی تا نوستای لا یا نوستای نه دی پچار یا اوی تا د شریعت په مطابق باندې چار کول پچار دي البته بیا دا یو کیسه هم بالکل په احادیث شریف شرغلی دي چې سړی د داس نه کوي چې په دنیو کې دوره غلو وکي چې دته د منځد او د سو ټیم نه ملويږي او دای جایز نه ناجایز نه کوي دا بیا بالکل ځکه چې په حدیث شریف چې دا سرتي چې د دنیو مردوړه دو دا مردوړه شي سپیګرځي نو داسې ها بالکل ندی پچار دا هټي خبره نه دو او داسې ها ندی پچار چې تو ته د سیروزی ټیم نه ملويږي تو ته سالانه دي چې لی ټیم نه ملويږي دا ډېر دی افسوس خبره دو چې ته 4 سال بهر تیر وای شي 5 سال بهر ته تیر وای شي او الته دي تو کور د چې ملګری روشي تو ته ور در وټه کوي ته د اوی ته ها عذر کوي او تو سره د درې ریزه ټیم نه وي تو سره د سالانه چې لی ټیم نه وي او په اول فرصت شي د تو سره د 4 مهینه ټیم نه وي نو دا هوا کتن دا په خپل ځای تسلیم شوه دو چې سړی د دره غلو نه کوي او یو خبره دا چې داسې خوش قسمتي هشته دی چې هغه دین حقوي دنیا هغټي په حدیث شریف شرطي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ارشاد دی چې رسید وی در سره لرګي سی ولا ټولاوه دا په دنه بهتر دی چې ته بل ته ودرې رسول کوي یا وی دیر کی یو اسبق کی نو په شریعت د مزاج مطابق دا یو ته ابجنه خبره دو چې ته چانه غوړې شنی خبره دو چې تو بل ته یلوي تو بل ته الید الاولیا خیر من ید السفلا آفرین یعنی من کیسه دی وکړه نو داسې ندی چې دا ته بوج جوړوي دی ورور دی پورا ته پریشانی ذریعہ جوړوي دی کورې ول دی پورا ته د پریشانی ذریعہ جوړوي دی بال بچ دی پورا نو دا بالکل صحیح خبره ده داسې نه دي پچار مو سمینه په خدمت چې درخواست دی الله پاک ته مو ته تواس ورو کی چې ان شاء الله کختای کول دی الله پاک په فضل سره داسې اصول دي چې کچېره میر دې زدا کی کوم کاروباري حالت دی د مش سره په دامن مجلسینه شریکیږي د الله په فضل سره چې هغه یو د کاولي هر سوندي او د دې د پورو دا پته ولګي چې دا کاروبار شرعي لیارو ورته واضح شي دوه خدای کول انجا سه په دانه بعد یمو ته مجلسینه په دغه بوند یو دوه کیږي کله چې په دانه هډیر شي دا څه اصول متپلوس غلي دي چې هغه مجد سره شیر کی سره په پوي کی ان شاء الله چې دې وو حلول وه غټي دین په مطابق دې ژوندۍ هته رکی الله جل شانه